اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه همایون اکبر جان باچا د یارانو دوستانو خپلو پښتنو په دربار کې لږ کېناستو. سنډې ورځ ده، اتوار یکشنبه. نو دې نه مخکې به دا درته ووایو یو شعر چې گیرے جب بھی میں خواں گیرے جب بھی میں خوار سجدے میں پی کر گیرے جب بھی میں خوار سجدے میں پی کر ستاروں سے ٹکرا گئے باد لاندې بسمنټ کې ناست یو. کله نا کله دا نیټ وفا نه کوي. په دې سکرین د پاسه لیکلي دي چې ښه چانس په ژوند کې یو ځل وي. موږ به نن د دې چانس د ښه چانس په باره کې تاسو سره لږه چې کوم حالات تیر شوي دا خبرې لږې وچېړو. زما پرونم اډمین زه لایف وم د خپل فیسبوک نه. زما ویډیو یې چې کومه دی دا هغه کړې وه، دا شیر کړې وه. نو زه ډېر زیات مشکور یم، خوشحاله یم چې ډېرو زیاتو پښتنو زما ویډیو خوښه کړې وه، زما خبرې خوښې کړې وې. نو ډېر زیات خوشحاله شوم. کورم آباد، خدایم سلامت لره. هر یو د خدای تعالی سینه ور لري، غټه سینه د خدای هر چاته ورکي. صبر بهترین شی دی دنیا کې. آسیم پوهیږو ورځ په ورځ بهتري نه راځي، بدتري راځي. په دې ښه پوهیږو. را به شو دې خبرې ته چې د مرضونو په باره کې خو ما او مونږ ډېرې خبرې وکړلې، بار بار مو کړې. چېرې مطلب دا دی چې د حکومتونو ومنئ، د عالمانو ومنئ، په کورونو کښېنئ. نو بېګاره سي یو څو لایفونه ګورم د پښتنو، ماشاءالله یو څو لایفونه ګورم، داسې خفه کړم. هلکه لایف ناست دی او کیمره پټو ته اچولې ده یا یې ځان ته اچولې ده او یو بل سره مطلب خبرې کوي او په دې کومنټونو کې ورته خلک لګیا دي چې اسلام علیکم. ښه که خبرې کوي هم صحیح دی، که خبرې نه کوي نو اوس دې نه څه جوړېږي چې تاسو جرګې جوړوئ. جرګې زموږ پښتنو جوړې کړي او بیټکې کلاوه وه او په جمع کېناو. نو یوه خبره هم اثر نه کوي، په هیچ هم اثر نه کوي. چونکې که حکومتونه دي خو دلته دي، د دې حکومتونو معمولی اشاره په خلکو باندې لګي. خلک انډرسټینډینګ لري د خپل کور، د خپل بچي، د هر څه خیال ساتي چې داسې نه چې زه بیمار شم او ما ته زما بیماري بل ته ولګي. دی د بل په غم کې دي، دی د ځان په غم کې نه دي. وعلیکم سلام هر یو مسلمان سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. زما که دا ویډیو مطلب خوښیږي زه درنه بخښنه غواړم. لاندې په بیسمنټ کې یوه کوټه ده، په دې کې ناست یم. سلامت اوسئ. سمیع الله وایي چې السلام علیکم. وعلیکم سلام. قابل شاه وعلیکم سلام. جان باچا وغیره وغیره سلامت اوسئ. نو اوس مونږ ته نه دي په کار چې دا غویمې او دا مجلسونه او دا یو ځای ټولنې دا وکړو که نه. خو بس په چا به نه لګي چې نه لګي، د هر چا خپل کار دی. مونږ خو دلته لاکډاون یو، یو شي ته کلاو یو. په امریکا کې زه په امریکا کې ژوند کوم. د امریکې یو ښار دی کالراډو ورته وایي، دلته ژوند کوم. زما په امریکا کې 23 کاله تیر شو. چا خبره چې 23 کاله د یو انسان هغه عمر دی. وعلیکم سلام عثمان افریدی.
وعلیکم سلام نظر الله که څوک سلامت اوسئ. نو 23 کاله د انسان هغه عمر دی چې کله د 7 کلو شي غاښونه یې پرېوځي، چې کله 14 ته ورسیږي، مطلب دا دی چې په ښو بدو پوه شي، نو کله چې 20 ته ورسیږي بیا ودونه ورته کوي که نه. 23 کاله ډېر عمر دی. ما په دنیا کې ډېر ملکونه ډېر ځایونه کتلي دي، پوه شوئ. خو خبره داسې د زما وروڼو چې ما دنیا قامونه وکتل، دنیا خلک مې وکتل، خو ما د پښتون په رنګزیږ قوم په دنیا کې ونه کتو. سرکشي، نه منل، صبر نشته، چې یو څه دې ورته ووایي 15 درته وایي. دا چا کې دي؟ دا په پښتنو کې دي. اوس موږ هم پښتانه یو، موږ دې پښتنو ته درخواست کوو چې د هر څه یو چانس وي. دا ژوند هم یو چانس دی چې موږ ته الله راکړی. زموږ اوریجنل ټاپک دا دی، په دې مرضونو خو موږ نه غږېږو دونه. مطلب دا دی چې ځکه چې وغږېدو پې ډېر، او په جذباتو باندې هم ډېرې خبرې وکړلې چې جذبات ښه شی نه دی. بعضې اوقات داسې جذباتو کې راشي چې ستا ایمان لاړ شي، ته پې خبر نه وې. بعضې جذبات تا ایمان نه خلاصوي، ته به خبر نه وې. تاسو ته خو پته ده چې زموږ دین کې یو ځل چې زموږ د دین نه ووتې ته بیا داخلېدی نه شي. زموږ دین خدا شرایط دي که نه. خدا دی چې بس الله پیدا کړي یو، او مطلب دا دی چې منو چې الله شته، قدرتونه شته، خو موږ هغه کارونه کوو چې بس مطلب دا دی چې خپل سر او خپل ځان منو، د بل نه منو. anyway هر سړی عقل لري، هر سړی پوه دی، خو که څوک لږ کوشش وکړي، لږ غونته کې خپل ځان کې عقل پیدا کړي. سلامت اوسئ. راځو په دې خبره چې د سکرین د پاسه ما د چانس کړی دا کیسه او دا پیغام زما هغو مسافر ورونو ته دی، هغو مسافر ورونو ته دی چې چا میندې خویندې کورونه ژوند پرېښی دی، څوک په سعودي ناست دي، څوک په دوبۍ ناست دي، څوک په لندن او په امریکو او په کینیډاو کې دي. مطلب دا دی چې د 2 پیسو دپاره ته سفر کوې که نه، 2 پیسو دپاره ځې، نور خو نه ځې. یس دا منم چې نوی جنریشن چې کوم په دې ځنګلو په دې غرونو اوړي، د ترکش ته رسي او دې ځایونو ته رسي، مطلب دا دی چې هغو کې ډېر زیات تعداد دا وي چې هغوی وایي چې والله په امریکا او په ترکش کې خو مزې دي، په امریکا کې او په ترکش کې او په لندن کې مزې دي. زه چې زه دې ژوند نه څه جوړېږي، لاړ به شو امریکې ته. امریکې ته خو راتګ ډېره مشکله خبره ده، خو لاړ به شو ترکیې ته. مطلب دا دی چې داسې نور ملکونه دې ځایونو ته به لاړ شو. د نوي جنریشن کې چې کوم دي دا شی شته چې ولا هلته مزې دي، چې څوک په عقل پوه وي او څوک عقل لري، نو هغوی سوچ کوي چې ولا زه خو ووتم د دې خیلخانې دپاره، د دې ماشومانو دپاره ووتم، نو هغوی مطلب بیا پوهېږي څه ناسه ګزاره کوي. اوس به راشو دې خبرې ته چې د چانس چې کوم دی په ژوند کې چې انسان ته یو ځل ښه چانس میلاویږي، دا به زه تاسو ته د خپل ژوند خبره وکم چې دا چانس ما ته میلاو شوی و. دا خبرې خاص کر د مسافرو د هغو ځوانانو دپاره دي چې چا کورونه پرېښي دي، ځکه چې سفر ته ځي د 2 پیسو دپاره ځي، ځکه چې زموږ ملکونه ډېر زیات غریب دي، ډېر زیات غریب دي. نو زه په 1990 کې امریکې ته راغلم. مخکې د دې نه چې زه امریکې ته راتلم، نو موږ دې نه مخکې ژوند کولو په دوابه، ضلع کوهاټ دوابه کې، چې دوابه کې موږ ډېر زیات غریبانان وو. زموږ ډېر زیاته غریبي وه، مزدورۍ به هم کولې، خوارۍ به هم کولې، خو ګزاره به نه کېده. تر دې چې په ټرکونو کې به شو، پنجاب ته ځه، کراچۍ ته ځه، دا کوه. خو په دې کې د الله طرف نه یو در را کولاو شو، یو کس زموږ ووتو بهر ملک ته، نو هغې څه نه څه مزدوري وکړله. نو هغه چې لږ په خپو ودرېدو، هغه زموږ ورور و، هغه چې لږ په خپو ودرېدو، نو هغه څه وکړل چې موږ ته یې وویل چې تاسو د دوابه پرېږدئ، لاړ شئ پېښور ته. مخکې د دې نه
چې مونږ ځانونه جوړول چې دوابۍ نه پېښور ته لاړ شو نو دلته کې زه یو څو کسانو بد انډیوالانو سره ملګری شوم. زه ډېر کاریګر سړی وم، زه د پلار ډېر خوښ وم زامنو کې. ما ته به یې وې چې دا زما زوی دی چې کورخ هم دی خرڅوي، ټرک هم دی چلوي، دوکانونه هم دی کوي، خو چې هر څه کوي مطلب دا دی چې دی دا کور ته یو 2 روپۍ راوړي مور او پلار ته. زه په خپل کور کې مسافر وم. نو په دې خبره چې کله زه ملګرو سره ملګری شوم، واورئ بد ملګری به ستا ژوند تباه کوي، ښه ملګري ډېر کم میلاویږي. که څوک ایجوکیشن نه لري، څوک تعلیم نه لري، نو هغه به خامخا بهر ګرځي او مطلب ملګرو سره دوستانو سره به اشنا کیږي که نه. لکه زمونږ چې دونه تعلیم خو نو غریبي وه. نو بد ملګری چې کوم دی دا ستا ژوند ستا حیات تباه کوي. دا هم یو چانس دی چې ځان پوه کړې. نو څه وشو چې زه یو ګروپ سره مخامخ شوم چې هغوی ښه ملګري نه وو. ما نه په یوه نیمې میاشتې کې داسې شی جوړ کو چې خلک زما قبیلې کې به زما د سورې نه ماشومان هم یریدل. په الله یقین وکئ، لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسو ته خو پته ده چې موږ خپلوان نه خوښوي. خپلوان چې کوم دي زموږ دا ویډیوګانې ګوري، کیدای شي دې کې ډېر زما خپلوان هم وي ګوري، ځکه چې زه دروغ ویلی نشم. که زه دروغ وایم بله است ما ته ټلیفون کوي چې ودرېږه تاسو دروغجن یې، څنګه لپړې دې ویشتې بله ورځ په لایف کې ناست وي. زموږ جواب نشته. نو موږ مجبور یو چې حق ووایو، رښتیا ووایو. یوه کیسه، یوه خبره ما سره ډېرې افسانې دي. I have to tell to everyone که نه، I have to share with everyone. دا مخکې ما شیر کړي دی. مسافر پیج نه ډېر راغلی یم الحمدلله. ډېرو عقلمندو ډېرو خلکو خوښې شوي دي دا خبرې. نو خبره دا شوه چې زه داسې یو سړی مانه جوړ شو، داسې انسان مانه جوړ شو چې ماشوم به هم زمانه نفرت کولو. مور او پلار خو لرې خبره ده. زه به د شپې 12 بجې 11 بجې به زه د کوره وتم. ملګري وو که نه، باغیانو. شپې 12 بجې به کور نه وتم، د شپې 5 بجې سهار 5 بجې به راتلم او په بستره به نوتم. نو په دې کې ټوله قبیله دا خپلوان راټول چې دا سړی په کومه روان دی. د سکندر ته پته ده د هرې خبرې. زه به دروغ نه وایم، د سکندر ته پته ده د هرې خبرې چې ما کم سټایل کې ژوند کولو. نو خبره داسې شوه چې دا کیسې مطلب دا دی چې زموږ قبیلې کې ماماګان راغلی شو چې زموږ پلار ته نورو ته چې یاره دا سړی په کومه روانه دی، دا خو ټول مونږ غر کوي، دا سړی خو په ناجایز روانه دی. خو دا خبره زموږ مشر ورور ته ورسېده او زموږ ورور چې کوم بهر ملک کې و هغې زما په نوم پیسې رالېږلې، هغې زما د نوم نه پیسې آوټ کړې، بل چا ته رالېږلې چې کور ته پیسې لاړې شي. په دې کې مطلب دا دی چې خبره دا شوه چې زموږ مور ورته و چې زموږ خو اولاد دی، دا خو زموږ هغه زوی و چې موږ ته یې کورخې هم خرڅولې، ټرکونه هم چلول، ګیره برېت هم نشته او دی ټرک چلوي. نو نن چې الله پرې راوسته بدو خلکو سره هغه شو، نو موږ خو د خپل زوی ورور دا خو وجلی نه شو. زمونږ ورور چې کوم مشر و او هوښیار و هغه ورته چې بس داسې کار وکړئ زه پیسې درلیږم، دا سړی د دوابۍ نه راوباسئ، کیدای شي دا ښه شي پېښور ته شئ. سیده راغلو پېښور کې بنګله ونیوه. یو څو مودې به زه بالکل داسې جړېدم دې ملګرو پسې، داسې جړېدم لکه ماشوم. نو مور به رانه تاوه، پلار به راته چې اور په تا څه چل وشو، ته خو زمونږ د کور ګل وې، ته خو زمونږ ژوند وې، په تا څه چل وشو. او زه به بیا ترې نه ووتم، یو څو مودې پس لاړم دوابۍ ته چې تر څو چې ملګرو سره زه مخامخ شم. خو لنډه دا چې ستړی شوم په دې تګ راتګ کې. سوچ مې وکړ ما چې والله ته په ورانه روان یې، ته خو ډېر په ورانه روان یې. بس تیر په ویر پاتې شو. نو الله تعالی ما ته چانس راکړو، داسې یو 100 روپۍ لاسته راغلې. په دې پېښور کې مې بارګیننګ شروع کړو، ډیلینګ. کیسه درته کوم د چانس، د ژوند د چانس مسافر ورونو ته. د ژوند کې چې یو ښه چانس وي یو ځل وي، بیا ښه چانس نشته.
نو په پېښور کې زه ډیلر شوم، په بارګینونو کې مې موټر یې واغستې او خرڅولې مې. زما دا خبره دې ته ورسېده چې ما سره 10 لکو نه هم زیاتې پیسې راغلې، ښه موټر او مطلب ښه ژوند، ښې کپړې، ښه کور. بس وروره په عیاشۍ سر و، پیسې ډېرې شوې. د پیسه هم زهر دی، د پیسه هم ډېره پیسه د انسان ژوند هم تباه کوي او تکبر هم پکې راولي. تاسو ته خو پته ده که نه ماشاءالله د پیسو والا د کوم غټان مټان چې دي او چې غریب ورته ودرېږي موټر ته، پیسې خو خیرات خو یو ځل نه ورکوي چې یو کنځل هم ورته کوي. دا ټول زور د پیسې دی. پیسه داسې شی دی، پیسه داسې سړی نه داسې یو انسان هم جوړوي چې بل انسان به تا ته ډېر لوی ښکاري په ژوند کې. الحمدلله دا ما نه دي کړي. په دې کې چې کله زما ژوند ښه شو، کله زما مطلب دا دی چې روزګار ښه شو، یو 10 لکو ته مې خبره ورسېده چې چېرته به ښه موټر و زه به پکې وم، چې چېرته به په نورو حسابونو مې سر شو، اکټر و، اکټرانو پسې ځه، بدر منیر پسې ځه او طارق جمال پسې ځه، ټي وي ډرامو کې مشهور شو. ورو دا هم زما د ژوند یو غټه غلطي وه. په دې کې الحمدلله الله تعالی فضل وکړو چې ما ته ویزه میلاو شوه، د امریکې ویزه ما ته میلاو شوه. او کله چې ما ته ویزه یې راکړله په لاس کې چې امریکې ته، نو په ما ډېره خوشحالي وه چې واه امریکا ده، نو امریکې ته به ځم، امریکې کې به څنګه وي، امریکې کې به څونه مزې وي. دا خو دا امریکن فلمونه نن سبا زموږ د نوی جنریشن ګوري ماشاءالله، دوی ډېر زیات ورته خوشحالېږي چې والا امریکې کې خو داسې ژوند دی. هغوی خو راغلی نه دي، خو فلم دی، نو فلم کې خو هر څه کېږي که نه. نو زه مطلب دا دی چې امریکې ته هغه شوم، کار هغه یې راکړه ویزه لاس کې. بس یو څو مودې پس ما چې دا پیسې دونه دي، خو دا پیسې د کاروبار مې ټول ختم کړو. د ډېرې خوشحالۍ نه لاړم امریکې ته. مې فلایټ وکړو. چې امریکې ته مې فلایټ وکړو، په نیویارک کې کوز شوم. چې نیویارک کې کوز شوم، الحمدلله زموږ خپلوان ډېر وو. نو نیویارک کې څه وشو چې په نیویارک کې دوی زه خپل کور ته بوتلم. چې کله کور ته راغلم، چې دا تنګ تنګ کورونه ګورم، دا تنګ تنګ ژوند ګورم، دا خلک ګورم، انسانان ګورم، انسان سره انسان نه لګي، څوک داسې ځي څوک داسې ځي. او سهار کینم تر ماسخوتن پورې انسان په کور کې نشته، که تره زوی دی که خپل دی که هر یو د انسان نشته. یا پروردګاره دا څه دي. یو داسې ورځ راغله چې ما ته اوښی وی چې راځه چې چکر ته دې بوځم. نو چکر ته دې بوځم. چکر ته لاړو د شپې. مطلب دا دی چې ما ته روټۍ واغسته او چپس یې راته واغستل. دا مې وخوړل، داسې کېناستم، ما ته جړا راغله. ما ورته ومې وروره دا امریکا ده. ویل چې امریکا خو لا پاتې ده، امریکا پاتې ده، صبر وکړه، یو هفته خو ته مېلمه یې، بیا به د خیره تا ته کار پیدا کوو، بیا به کار کوي. ما صحیح ده، کار خو به کوې، نو امریکا ده. نو زما وروڼو یو څو مودې پسې راته کار پیدا کو. کار رستورانت کې و. چې رستورانت ته لاړم، دا لوړه ټوپۍ نه ده، دا یې راته داسې په سر کېښوده. ویل چې کباب ته ودرېږه، د کباب ته پکه وخه، د کباب چې کله پخېږي بیا د لوښي راوړه ته یې وینځه. یو 10 ورځې مې چې دا کار وکړو، داسې مخ مې واړولم چې یا پروردګاره دا ما څه خوبونه کتل، ما خو ټول روزګار تباه او برباد کو، ما خو ټول هر څه خراب تراب کړلو. د امریکې کې دې څه دا ژوند ده. ډېر خفه شوم. راغلم کور ته. چې راغلم کور ته اوښې ته مې وویل چې وروره، ویل چې ما زه خو دا کار نه کوم. و چې نو څه کار کوې؟ ما وروره دا کارونه ما په ژوند نه دي کړي. و چې ستا نیکه به هم کوي کار. امریکې پسې څوک وړو، وروره موږ در باندې پیسې لګولي، وکیلانو ته لاړې او ته م امریکې ته راوستی. او مطلب دا دی چې وروره ته اوس ماته وایې چې کار نه کوم. هره لحظه به مې په جړا وه. دا ژوند شروع شو، دا ژوند شروع شو. څو کاله تیر شو، ځان له شوم، ځان له مې کور ونیول. راته وویل چې ګوډ بای. خپلو خپلوانو راته وویل چې ګوډ بای، ځه لاړ شه ځان ته اوس کور نیسه. اوس نوره مېلمستې ختمې شوې، د څو ورځې مېلمه وې او بس خلاص ختمې شوې. یا الله، کورم یو کوټه دوی راته پیدا کړه، لاندې په زیرخانه کې کوټه وه.
او دې کوټې ته مې ځان واچوله، خلیم خپله کوه، پخلیم خپله کوه، سهار ځه او ماسخوتن راځه، سهار ځه او ماسخوتن راځه. چې شپږ تېرې شوې چې جیب ته مې خیال وکړو پیسې پکې جمع شوې وې. سیده درته لاړم پاکستان ته. 9 میاشتې زه امریکې ته رانغلم. 9 میاشتې نه پس، ځکه چې روزګار خو ما ختم کو، بیا واپس مطلب دا دی چې راتګ خو پکار و، ځکه چې هلته خو پیسې نه وې فیملی ته. نو روزګار ما ختم کو، نه پیسې ما ختمې کړې، واپس راغلم امریکې ته. په دې حدود په دې حسابونو کتابونو کې زما 10 کاله تیر شو. په دې 10 کالو کې زه د امریکې نه 14 ځله لاړم پاکستان ته. چې 10 به مې ګټلې هم جیب به ډک شو فلایټ کوه، چې 5 به مې ګټلې جیب به ډک شو فلایټ کوه. هلته څه کوه؟ په یارانو، په دوستانو، په اکټرانو، په دنیا بس پیسې خوره او ښه موټر دی او څه دی چې امریکې نه راغلی، او مطلب امریکې نه راغلی دی. نور خو زړه کې ماته پته وه چې تاسو امریکې ژوند کله لیدلی دی چې امریکې کې د پیسې څنګه ګټلی کېږي، زه څنګه ګټم. او دا سوچ مې نه کولو، او دونه کمه کلو ما دا سوچ مې نه کولو چې دا پیسې وګټه دا ځان جوړ که، بیا زه چېرته ځې. په 11 کال چې زه 11 12 14 ځلې لاړم، واپس راغلم. په 11 کال که 12 کال و، خدای مې د غاړه نه بندوي، په هغې کې ماته بیماري ولګېده. ماته چې بیماري ولګېده نو زه په دې کوټه کې پروت یم. تاسو یقین وکئ 35 days 15 ورځې زه په داسې بیمارۍ مبتلا شوم، په داسې بیمارۍ مبتلا شوم چې چاته به مې خپلو ته به مې کال کولو رانه تښتېدو به. وروره دا خو امریکا ده، دلته خو موږ نشو کولی، دلته خو موږ کار کوو، دلته خو موږ روزګار کوو. او چې کور ته مې په پاکستان ته ټلیفون وکړو، هغوی به جړېدل چې ته اوس راشه که نه، راشه چېرته، ځکه چې ما خو په هر وخت په تک کې پاکستان ته 14 15 14 10 زره دا به مې وړې، او دا به مې هلته په یارباشۍ او په یارانو او په اکټرانو په دې خلکو الوزولې. یوه شپه مې په کور وه، 3 شپې مې په سوات وې. نو اوس خو ما کار نه دی کړی، 13 ورځې زه څنګه لاړ شم پاکستان ته؟ خیلخانه داسې پاتې دی، پیسې نه لرم، څوک مې تپوس ته نه راځي. تاسو پر رب یقین وکړئ چې زیرخانې کې به زه پروت وم، زیرخانه کې، او بس صرف پابځېدم، یو پیاله چای یو دا وکړه، او بس الله ته به جړېدم چې یا الله زه اوس څه وکړم. نو په دې کې څه وشو زما وروڼو، چې زما ګرین کارټ هم ختم شو، او د ګرین کارټ پیسې هم نه وې چې ما ګرین کارټ نوی کړی وی، او چې خپله ته ورځم چې قرضه راکړه، قرضه هم چا نه راکوله. ما نه یو داسې یو شی جوړ شو چې ما به وی چې زما دنیا کې هیڅوک نشته. ځکه کار خو ما کار نشو کولی، زه خو بیمار وم، سینه مطلب دا دی چې سر او ببر سر صرف به راپاڅېدم چمن ته، او چمن کې به لږ کېناستم او بیا به کوشلم، بیا به د زیرخانې ته راکوشم. په دې کې مطلب یو 3-4 کاله تیر شو. بیا زه الله تعالی برابر کړم، چې زه الله تعالی برابر کړم. په دې کې مې واغستو، مطلب دا دی چې کار مې شروع کو شو، مطلب دا دی چې کار به مې کولو. نو ما ته حکومت وی چې تا مونږ واپس لیږو. زه خو امریکې کې بلد شوم، زما خاوره ورسره، ځکه چې 2-3 کاله سټاپ شوم، لاندړم. نو مطلب دا دی چې امریکې حکومت راته وی چې تا مونږ لیږو. ما یې واه ولې؟ خو په دې سلسله کې ما لایر ونیو، تر دې چې ما وګټل. الحمدلله خدای دې ښه ورسره وکړي، او زه مطلب خپل ډاکومنټ یې ما ته بیا راکړو. نو هغې نه پس 8 کاله ما خواري وکړه، 8 کاله زه تلی نه شوم، خواري مې کوله، ځکه چې زه خو بندم، حکومت زه بند کړم چې نشي تلی. نو 8 کاله ما خواري وکړله. هغه 12 کاله 14 ځله 14 ځله چې زه پاکستان ته لاړم، هغه مې خاورې شو، هر څه مې هېر شو. after 8 years ما اول ټکټ وکړو پېښور ته، اسلام آباد ته. زه په اسلام آباد کې کوز شوم. زه په دې هم نه پوهېدم چې زما کور چېرته دی. زه یې ودرولم په ایرپورټ کې چې چېرته ځې، ما سره اډرس نه و، ما یې ټلیفون راکړه، ټلیفون یې هم نه راکولو. خو الله فضل وکړو، هغه مطلب دا دی چې مسله تېره شوه. نو بیا 8 کاله ما چې لاړم، 2.5 میاشتې ما تېرې کړلې. نو زه ډېر سټرسډ وم،
نو ما ته خیلخانې فیملی ووی چې ته خو راغلی 8 کاله پس اوس به بیا کله ځې چېرته سوات ته به بیا کله ځې لاهور ته به بیا کله ځې نو زما د سترګو کې اوښکې راغلی ما ویل چېره ورته ویل ما زه تاسو ته راغلی یم زه اوس دنیا ته نه یم راغلی زه اوس مات شوی یم تاسو مه خفه کېږئ زه به دې کور هم نه وځم خپلې خیلخانې ته مې دا خبره وکړه زه به دې کور هم نه وځم تاسو خفه کېږئ ما زه به دلته یم چرڅونه یم نه غواړم نور یاران داسې یاران نه غواړم مازدیګر ټایم دی جومات ته مونځ ته راځم په حیات آباد کې د مخلوق منځ کې ګورم چې یو کس راته لاس اوچت کو لاس داسې داسې راته خوځوي او د خلکو نه روان شو تاسو به یې پیژنئ بختیار خټک دی بختیار خټک د ای وی ټي خیبر یو غړی دی بختیار خټک چې کله په ای وی ټي خیبر کې وي نو سندرې هم وایي خبرې هم کوي پروګرامونه هم کوي نو بختیار خټک زما ډېر پخوانی دوست و ما ته لاس وخوړو چې جان باچا ما واه چې داسې ګورم تک سورمخ ما دا خو بختیار دی او ما سره خوا کې ماشومان ولاړ دي چې بختیار مې وکتو ما اچانک جذبه اوچته شله هغه وختونه په زړه شو هغه مزې هغه چړچې هغه حالات هغه په زړه شو نو ما ویل چې والله دا خو بختیار خټک دی الله ورمنډه مې کړه بختیار خټک ته غېږ مې ورکړه غېږ ټینګ وایي چې بڼه ته چېرته یې سړیه دا څومره کلونه وشو ته خو ژوندی ورکې اوس ما ته پته نشته چې زمونږ دا ماشومان زمونږ او تاسو دا جنریشن چې کوم دی دا نوی جنریشن دا ډېر هوښیار دي نو دا ماشومان ما سره ولاړ دي او زما او د بختیار خټک خبرې چې کومې دي دا ریکارډ کوي نو بختیار خټک ما ته وویل چې ښه ټلیفون نمبر راکوه ټلیفون نمبر مې ورکړو وی چې زه درته کال کوم بیا د ټي وي ته راغواړم تاسو سره ډېره ښه انټرویو کوم ای وي ټي خیبر ته نو ما نه هغه پرامس چې کوم کور کې ما وکړو ماشومانو سره ټول رانه هیر شو ما ویل ولې نه په دواړو سترګو بختیار صاحب درځو به غم مه کوه چې کله کور ته لاړو ماشومان ما نه مخکې شو او چې زه کور ته نوتم کور کې یو هلته ناست دی بل هلته ناست دی بل هلته ناست دی خبرې نه کوي روټۍ خورو څوک روټۍ ته نه راځي دا لاس مې وکتو ته اواز مې کوم یې خلکه په تاسو څه چل وشو بیا ویل چې مونږ خبر شو چې ته جومات کې ولاړ وې جومات نه راووتې تا مونځ وکړو تا سره بختیار خټک میلاو شو ما بختیار خټک میلاو شو نو څه و چې څه درته یې ما بختیار خټک خو زما دوست دی د 15-18 کلونه پیژنم بختیار خټک نو بختیار خټک ولې څه چل دی و چې نه هغې تا ته ووایي چې زه به تا ټي وي ته راغواړم ما دا خبره چا وکړه چې بس مونږ خو خبرېږو یاره ما کوره توبه والله نه بختیار وګورم بدرمنیر خو مړ شوی خدای دې وبخي نه بدرمنیر پسې لاړ شم نه بل چا پسې لاړ شم تاسو سره ما واده کړې زه 8 کاله پس راغلی یم تاسو ته راغلی یم زه به تاسو سره ناست یم تر دې چې تر ایرپورټ مې ورسوی امریکې ته به واپس ځم او مقه وشوه نه مې بختیار وکتو نه مې طارق جمال وکتو نه مې منظور وکتو نه مې بل وکتو یو مې ونه کتو 3 میاشتې مې خپلو ماشومانو سره تېرې کړې واپس راغلم امریکې ته امریکې کې کوز شوم نن مې 3.5 کاله پوره شو چې زه نه یم تللی اوس چې کومه دی زه په هغه سټیج کې نه یم الحمدلله زه د پروردګار نه ډېر رضا یم ما سره هر څه ډېر دي الحمدلله هر څه ډېر دي زه د چا علم ته هېچا ته هم ضرورت نه لرم هېچا ته هم ضرورت نه لرم زه په خپل خپو ولاړ یم خپل خپو باندې ولې ودرېدم چې ما ځان وپېژاندو خو ځان مې داسې ټایم کې وپېژاندو زما مسافر ورونو چې کله مې د ځان چمړه وویسته کم چانس چې ما ته الله را کړی و په بیګیننګ کې چې ما په میاشتې کې 50,000 نه زیاتې پیسې ګټلې ډالرونه نو هلته ما ځان نه پېژندو که هلته ما ځان پېژندلی وای زه یو 3 کاله 4 کاله ما مزدوري کړې وای زه نه یم تللی نن به په پېښور کې زما بنګلې ولاړې وې زما به بارګینونه وو ما خو د چا بارګین کې کار کولو د چا مزدورو ما نن به زما بارګینونه وو هلته ولې چې ما ځان ونه پېژندو نو داسې هر یو مسافر ته خواست دی چې زه خواست کوم هر مسافر ته چې د الله دپاره چې کم ملک ته ان شوی په اوله کې دا پیسې ته نه دی د دې پیسې دپاره تلی دې پیسې ته ګنډه واچوه ځکه چې نن الله چانس درکو نن ته مطلب دا دی چې په پیسو کېناستې سبا به بیا دا نه وي چې دا لوس کې دا مزې دا چړچې دا یاران دا دوستان دا پرېږدی
ستا بهترین یار دوست ستا کور دی، ستا بهترین یار دوست ستا رور دی، ستا بهترین یار دوست ستا ټبر دی چې تور سرې لوپټه په سر دی او درته ناسته ده. د هغو خیال وکړه. هغه ستا دوستان دي چې تا نه پیدا دي، هغه ستا دوستان دي. د ترزوی دشمن مه جوړېږه، د رور دشمن مه جوړېږه. رور د سترګو تور دی. نن سبا خلک ورونه وجني. ورورولي داسې وي لکه دا زمونږ، ورورولي داسې وي لکه دا زمونږ د یو بل دیدن پسې مړه یو. 14 کاله هم نه دي سره لیدلي او الحمدلله زمونږ منځ کې مینه او محبت دی. نو نن زه خو ولاړ یم، خو په ما الله د بل طرف نه مطلب فضل وکړو چې نن زه په خپو ولاړ یم او ما ته دې خدای وس راکړي چې زما ښېګړه خوار غریب ته او یتیم ته ورسي. زما دا ارمان دی چې زما ښېګړه، زما هیلپ یو خوار غریب ته ورسي. انشاءالله رسیدلی دی خوار غریب ته. انشاءالله یو خوار غریب مې نه دی پرېښی چې څوک په مخې راغلي ما نا ورته نه دي کړي. نو هر مسافر ته، هر ورور ته دا خواست کوو چې پام کوئ، اول چانس وي ګولډ چانس چې ما ته الله راکو او ما ځان ونه پېژندو او ما منډې والې فلایټونه کوه، جهازونو کې منډې وخه، پاکستان ته ځه، یارباشي کوه، پیسو ته پیسه مه وایه او بس مطلب چې جیب دې تش شي بیا راځه. ما دا سوچ نه کولو چې دا زور خو به بیا نه وي 10 کاله بس. ما دا سوچ نه کولو. ما خو دا وی چې په دنیا کې چې ښه شی دی خو ځواني ده، چې ځواني نه وي نستمنه زندګي ده. بیا وایم چې بیا دولت هم په دنیا کې عجب سیز ده چې طلب د دولت نه کی نادانی ده. دولت نن سبا زمونږ او تاسو په ملکونو کې چې دولت در سره وي تا ته د سړي ګمان کوي، چې دولت در سره نه وي غریب وي ستا خبره څوک نه اوري. زما او ستا دین دا شی نه دی. زما او ستا دین محبت نه جوړ دی. الله سبحانه وتعالی عاجزي خوښه دی. لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام معراج ته وخوته چې څه دې راوړي و چې عاجزي مې راوړې. عاجزۍ نه بهترین شی بل نشته. ستا دا دولت څه، ستا دا بنګله څه چې د یو خوار غریب او د یتیم پکې برخه نه وي. تاسو مخې د حیا وي، ستاسو مخې د حیا وي. لعنت دې وي په داسې دولت او خدای دې اور داسې دولت ته ولګوي چې د خوار غریب او د خپل پردي پکې خیر نه وي. نو که ښه ژوند لرې، بهترین ژوند لرې، مطلب ته د خوار غریب، د خپلو خپلوانو او د خوار غریب په کار دی چې ډېر خیال وکړې. او چې مسافر یې اول نه نتې مطلب دا دی چې ملک ته لاړې نو پلیز ځان وپېژنه، پیسې ته پیسه ووایه. اول کې ځان جوړ کا، کېدی شي 15 کاله پس تا کې 15 کاله پس به زما په رنګ بیا بیمار پروت وي په کټ کې، څوک به دې تپوس نه کوي په ما ولې دا حالت راغلو، زه ولې ښه شوم. خو ما خپل لایف چینج کو، خپل لایف مې چینج کو. زه چا خراب کړم؟ زه ډېرو تګونو خراب کړم چې پاکستان ته مې منډې وهلې، او زه ډېرو یارانو دوستانو خراب کړم، او ډېرو مطلب دا دی چې زه به دې ته عیاشي ووایم. ما نور څه عیاشي نه دي کړي، دې ته به عیاشي ووایم چې مطلب دا دی چې یارباشي، یارباشي از عیاشي. ښه ملګری وساته چې چا کې دین وي، چا کې پښتون وي، د چا قوم ذات معلوم وي. هغه کوڅه ډب ملګری چې ټوله ورځ د پټي په پوله ناست دی، هغې نه ځان وساته، ستا ژوند تباه کوي. نن سبا رول د پیسې دی. که پیسه دې وګټله هر سړی به ستا خورې وي، هر سړی به ستا رور وي. خو چې دا پیسه دې یوړه پاکستان ته، خوار غریب سره کوه، د پیسې قدر وکړه، د دې پیسې قدر وکړه. سلامت، خاد او آباد اوسئ. نور ما سره اوس نشته. که څوک ما ته کال کوئ، څوک څه وایي ما ته، مطلب څوک راته کنزل کوئ یا څوک راته ښې خبرې کوئ، نو دا وایبر نمبر دی در سره ولیکئ 0 تاسو ځای نه څنګه کېږي 1 اور 001 720 226 1155. بیا 001 اوه 20 2 شپږ 1 1 5 5. زما تاسو سره د نن ورځې پیغام دا و،
او زه صرف دا وایم چې ما تاسو ته وایبر نمبر درکړو که څوک مطلب دا دی چې څه خبره لرئ یا ما نه څه غلطي شوې وي یا ما کومه غلطه کړې وي نو زه درنه معافي غواړم او بس انسان چې کوم دی دا ډېر کمزوری دی انسان ډېر کمزوری دی والعصر ان الانسان لفی خسر بېشکه چې انسان په خساره کې دی او الله د کوم خلکو مددگار دی کوم خلک یې خوښ دي چې صبر کوونکي وي نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته هغه لار وښیي چې الله او رسول پرې خوشحالیږي نو زه دلته ناست یم نو یو کال رالو دوه خبرې ورسره وکړم زموږ د زړونه نري دي او مطلب یو کال رالو خو مس شو خیر که د چا څه خواست وي زه یو 10-15 منټه نور در سره کینم د سنډې ورځ ده نو دا نمبر به بیا یو ځل درته ووایم 0-0-2-2-0-2-2-5-5 زما د ژوند کیسه بلا د خوند کیسه زه به تاسو سره بحثونه نه کوم زه به تاسو سره د سیاستونو خبرې نه کوم زه به تاسو سره د نفرتونو خبرې نه کوم دا یو کال رالو الو کال رالو کټ شو بخښنه غواړم الو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شې بخیر څنګه تاسو ښه یې صحتونه دې ښه دي جوړې په خیر یې ښه خو یې که نه ټوله څنګه چلې جوړې والا په دوا دې هم سلامت اوسې څه سوال څه جواب ښه خبره کې کله کې ورانه کې څنګه کې نه ښه خبره به کومه ځکه چې زه امریکا کې یم او ماشاءالله زبردست نو څنګه تاسو هلته لایو راځئ او څنګه خو بس دا خو زمونږ کمالونه دي مونږ کې خو کمالونه شته خو چې تاسو سره هم قدر پیدا شي زار مې کېده تاسو نه چې دا څنګه کیسه ستاسو ده داسې دا هر یو د امریکې کس ده تم امریکا کې کوم ځای کې زه خپله په امریکا کې یم زه مینیسوټا کې او زه په کالراډو کې یم تاسو کولراډو کې یې جی کالراډو کې یم ما ویل که تاسو نیویارک کې یې نیویارک کې ومه که نه ما 20 کاله نیویارک کې تېر کړو بس نور خو نیویارک ختم کړم پوه شوې ډېر کارونه دي ډېر سخت ژوند دی والله الحمدلله ښه ژوند دی دلته ښکلي خلک مینه او محبت جی نه کولراډو خو ډېره ښکلې ده یس ډېره ښکلې ده خو بس وخت نشته چې دا خلکو ته ښکلې ویډیوګانې جوړې کړو دا خلک امریکې پسې مړه شول چې خدای چې امریکې ته به څنګه لاړ شم ما نن د امریکې ژوند لږ ورته بیان کو بالکل همدغه شان دی چې دا څنګه دی خو بس هغه یو بوډا ښځه وه د غر په کونه کې ناسته وه په کوډله کې نسي سره جی او د غر په سر باندې رڼاګانې وي ښارونه او لیټونه او بیا نسي ورته وایي چې بیا وګوره که نه مونږ بره مونږ لاندې تیاره کې ناست دا خلک څونه مزو کې دي بره په دې ښار کې جی ویل بچی چې څونه د رڼاګانو ډک دی داسې د غمونو هم ډک دی والله چې حقیقت دی وایي داسې ځکه چې ژوند ډېر ګران دی دلته که نه ژوند ډېر سخت دی ګران دی دلته بس څوک راغلي یو زما خپله 8 کاله کېږي چې راغلی یم یو ځل پکې تللی یم ښه ډېر ښه او بس بیا نیم تللی یم دغه ستاسو کیسه ده بس ګټو او کور ته یې لیږونو بس مونږ خو ترې خلاص شو هغې نه الحمدلله لکه څنګه ما پښتنو ته دا خبرې بیان کړلې زما د ژوند کیسه که نه دا مې ورته بیان کړلې او اوس په خپو ودرېدلي یو بس اوس دعا کوئ چې لاړ شو لغونته کې چکر خو یو 4 کاله وشو آلریډي جی صحیح بس الله هم راته خوشحاله تاسو سره تاسو ویډیوګانې کتې سکندر پکې کله ناکله لږ جذباتي شي نو د هغه خبرې ډېرې نه شم اورېدی زما ساه بندېږي خیر ده بس جذباتي خو بس په جذبې به هم نن خبرې وکړلې بس الله دې رحم پې وکړي پاک پروردګار زه خپله ستاسو مې اوس مې وکتې نو ما چې تاسو نو تاسو په ما باندې پته نشته دی خو ډېر خوږ را باندې لګئ سلامت اوسې الله دې اجر درکړي تاسو سره خو بیا انشاءالله کانټیکټ کوو دا د وایبر نمبر دی انشاءالله یو څو کالونه نور پکې راځي دا به والم ضرور
ضرور بس خلکو سره رابطه کوو یو موږ پاسم ان شاء الله دلته نو رابطه وکړو. سلامت اوسئ جی، خدای په امان خوشاله وي اوسئ په تاسو خپلو سره. دواګانو کې السلام ضرور علیکم یاد ساتئ. ان شاء الله. مهرباني. السلام علیکم. نو دا زمونږ ښکلی ورور و، دا هم په امریکا کې ده او هغې ته پته ولګېده چې مطلب دا دی که نه چې څه سیسټم روان دی. نو په ټول سیسټم خبر دی. کالونه پکې ډېر راځي او کالونه رانه مس شو، بخښنه غواړم. نو انشاءالله تعالی بله ورځ به بیا په بل سچویشن خبرې وکړو. نو ګورو چې څوک کال کوي. نو کومنټونو ته به راشو چې ستا وټساپ نمبر راکړه. دا وټساپ نمبر خو مې تاسو له درکو چې دا وټساپ هم د دا هر څه دي لکه څنګه چې درته ومې وي چې 001-720-226-1155. دا نمبر خو ما څو ځلې درته غږ کړلو که نه. کال رالو خو کټ شو. سلامت اوسئ. کالونه خو راځي خو کټ کېږي. آی ډونټ نو، زه په بیسمنټ کې یم. نمبر وکړي او کټ شي. اینیوے ماته کالونه نور هم راغلو چې یاره پاس راشه. نو تاسو سره مې ښکلی هغه وکړو، دا مجلس وکړو. خدای دې وکړي چې څوک رانه خفه شوي نه وي. نو نن خو کالونه راځي د امریکې نه. خدای دې خیر پېښ کړي. په الله ګران شئ. ډېر خوند یې وکړو تاسو سره د مصاحبې او تاسو سره هم د خپل ژوند کیسې شریکې کړې. خدای دې وکړي چې موږ نه خفه کېږئ، ما خفه نه شئ. او ځینې ټایم کې انسان چې جذباتي کېږي هغه معاف کوئ. او ډېره جذبه ښه شی نه دی. ځینو جذبو کې د ایمان نه خلاصېږو. نو الله تعالی هم په خپل امن کې لره او دې مرضونو کې آی ډونټ نو دی ماته کالونه کوي خو مس کال آی ډونټ نو. په الله ګران شئ. زه درنه اجازت غواړم. د خدای په امان. السلام علیکم.